وش الجميل رك جميل لما نقول كافية وريجي وشالو دي وريجي بسم الله الرحمن الرحيم وسرا شيء شرح جامتا مرة في الكهفية قوري خا قوري ديك الكشن كوشش وكي ده أصل معسول دوزي نه ده مقدمة زكاة جامين بيه داخل كرلا قوري خا زن فوقي ده من دو ترلو مهنته خوشي نورو من احتجاج بكوس احتجاج بكو د دې سبودري بار ته بنوزو اسی په دې دغه ته بوزو په دې روډ کې سی ولاړو احتجاج بکو زه به تقریر کوم او تاسو به دا کوي تاسو چې کوم تقریر کولای شئ احتجاج بکو څه شي چې دا کتابونه چې ختم کړو دا ناجایز وکړو مستقدونه بوي نو لکه خبره وکړو مې په فیسبوک لیک بس خوشي بسم الله الرحمن الرحیم وسګورئ جی دلته یو بل خبره ده خوشی په چې د دې محصول دراوړو څو فائدې دي څو دا محصوله ولې وي دي کې څو فائدې دي کم د محصول ومحصوله ما ذكره بعض المحققين محصول دا غیصه مته دې شرجامي کتاب دی کنه دې په دې ابتدا کې د دعا کړې ده او دا ساته په دې کې چې چا ځان وکړو کنه او منزل ته ورسېد ټول جامي تم پوری خیا ده کړه دا سره به خامخا مدرسي خامخا بدنه فېدې رشي د دعا قبلي دا د الله په اولیاء کوي یا په اوتاد او ابدال کې د مرتبه خوش او زمونږه د دومره سختي بختي په وجود د جیلونو نه تلم کنه خو هر کال په جیل کې هم درسونه کړي خوش جیل له وېدا کال په اول کې تلم یا کال په بس خپل درسونه اخلاص کې به جیل ترا نه دي شي او زه خلاص کړم خدای پاک یې مار کافي بسره او واخده اوري چې زله جیل شنو په ټیم کې چې زر صفحې چا لیکلي په کې له تصورات د دینو طالبان نشي کسي نه وي په دې کور کې مشرف یو په دې کور کې تقریر کوي راغله زه ولم مړ کوم یا زه مړ کوم زمارو دا وي ما وجل زم ما وجل دلته چې طالبان په دې کې وړل او د پروژن زو مخ کړه دا په کې طالبان نشي کسي نه وي د روټ تور سیدم ما دا پروژن وی ته انکار کوه انکار نکوم دا دین دشمنو موږ زه ته ورسو ته زم په کور کې تقریر کوو هغه له جلسې وکړه نو بیا جیل ته راغلم جیل ته چې لاړم وایي چې زر صفحې لیکلي دا خبره ده ابا د جیل نه خامخا ازادي او دا زر صفحې دي حالانکه ما زر صفحې نه لیکلې خو اتفاقا دا مې وروسته لیکل د خوب نه او دا قسم د جیل نه وروسته پېښه شوې ده د خوب دومره تېز شوې ده ښه اوس ګورئ جی ها ها دا څنګه تشکیل دی دیج بلجی پਹੁੰچ تا وسه شو اوس ګورئ جی بیان د فوائد د ایراد د محصول څه فائدہ ده چې دا محصول وي او وی محصوله ما ذکره وي په دې کې څو فائدې دي یو تشبیه د معقول د محسوس سره وره كما ان في الخارج ده څنګه وي كما ان في الخارج موجود قائما بذاته لو ترجمه لګ ټکو کوم څنګه چې په خارج کې موجود دی چې قائم بذاته دی چې جوهر وته وي وموجود یو بل قائم دی قائم بغیره چې هغه ته عارض وي دا په خارج کې شته کنه جوهر او عارض په خارج کې شته كذلك في الذهن دقه شان په ذهن کې دو قسم معقول دي یو معقول مشابه د چا سره د جوهر سره په
استقلال کې، په عدم احتیاج کې. او لکه څنګه چې په خارج کې عارض قائم دی محتاج دی، په دې ذهن کې یو بل معقول له معنی حرفي هغه مشابه دی د عارض سره بچا کې په احتیاج کې. خو عارض محتاج دی چاته؟ محل ته. او دا معنی اسمی معنی حرفي چاته محتاج دی؟ طرف یې دا تشبیه په څه شي کې ده؟ په احتیاج شي کې. دا مشابهت د یو بل سره په څه کې دی؟ په احتیاج کې او په عدم احتیاج کې د معنی اسمی د جوهر سره. جوهر محل ته محتاج نه او معنی اسمی محتاج نه ده. او معنی حرفي مشابه د چا سره؟ د عرض سره. عرض محتاج محل ته او دا محتاج چاته؟ ځان په خبره باندې پوه کا. لکه څنګه چې په خارج کې موجود دی قائم بذاته دی او موجود دی قائم بغیره دی، کذالک فی الذهن. یو غرض د دې ځینه فائدہ د محصول دا ده چې بیان د تشبیه د معقول د محسوس سره د ایضاح د معقول. همیشه چې محسوس سره تشبیه ورکړي د معقول، نو معقول خو معقولی کنه، ګرانی کنه، کاری نو چې د یو ښکاره شي سره تشبیه ورکړي نو څه شي واضح نشي. او دویمه فائدہ دا ده چې ګوره دا محصول چې دی دا ومحصوله او کوچ د دې او هغه بلکې موږ په باندې تفصیل داغې چې ذکر کړل دې ابوچا دې چې کوم دی نو تاسو ته پته ده چې ایضاح شرح د چا د مفصل ده دې ته د به اعتباره فی نفسه دا خبره چا کړلی؟ دا اول ځکه چې دا ډېر لوی انسان وسو د کوم کتاب هم کړلی چا صاحب د کافیه، لکه د کافیه کړل، شافیه کړل، مختصر رسول کړل، د چا د مفصل شرح کړل، چې کوم کتاب کړل کنه غونډې دنیا د هغې قدر وکړه. لکه شرجامي وایي راځه، شرجامي کې څوک وایي راځئ، پوه شئ. نو ګوره ځان په خبره باندې پوه کړه. نو ګوره دا محصول او تفصیل دی د هغې اجمال د چا وایه خبره چې هغه هلته کړله اجمالا یې کړله. چا کړله؟ ابن حاجب. او دې د هغه تفصیل کوي نه. د دویم غرض دغه دی محصولهونو غرض سره. او اصل کې د جامع لیونی شو، لیونی چېرې زه د دغې په دې شرح د مفصل کې چې ابن حاجب کومې خبرې کړلي اوس دا تفصیل غواړي. نو یو تفصیل چې زه کوم او یو تفصیل چې چا کړلی دی د رضی په حاشیه کې چا کړلی د سید جرجاني کړلی، راشه هغه دلته راوړه، پوه شئ. نو هغې دلته راوړه. نو دویم غرض څه شی دی؟ تفصیل دی د چا؟ د ما اجمله المصنف په ایضاح کې. اورې هغه څه شی کینونت د معنا فی نفسه دا به اعتبار فی نفسه دا ټکي ویلو کړ. او دریم چې کوم دی نو اصل کې دیو بیا دغه دپاره ستا خیالو د یو دفعه د یو سوال له دفعه د چا د یو سوال غرض، دریم غرض دفعه د یو سوال له هغه دفعه د سوال سره هغه ځان پوه کړه چې ذکر دی. اورې چې دا که قولک الدار فی نفسها حکمها کذا تاویلو، که قولک چې داسې یو شی چې کوم نه دا په اعتبار یې فی نفسه دی هغې یو مثال پیش کړو لکه یو کور چې ویلو که نه الدار هغه دې لپاره ویلو چې فی په معنا د اعتبار باندې هم راځي. فی څه یا په معنا اعتبار راځي یا متعلق اعتبار راوباسه. دوه د دې د جمال الدین او د عبدالرحمن په دې فی کې یا اعتبار ټکی چې راوباسي یا متعلق راوباسي یا فی د پاره د ظرفیت د سر نه دنه فی د پاره د اعتبار دې کې دونو جنگ لري چا دا به اعتبار هیڅ ویل له مصنف د دې څه مطلب ده؟ یا فی د ظرفیت نه د اخراج د پاره چې فی اعتبار د اعتبار د پاره هم راځي، یا دا چې متعلق د دې څوک دی مخکې اعتبار دی. بهرحال دا دوه مليان جنگ دی. ما تاسو په دغه دا کې ما راته ویلو نو اصل کې دلته دا یو شی ځان معتبر فی نفسه معتبري دا څنګه کېدای شي؟ ویل ګدار ویدار چې دار ته ګورو من حیثو د دیوالونو ته ګوري، ځمکې ته ګوري، نفس چت ته ګوري. نو که دا په روډ په غاړه یو بل ځای خو دغه دیوالونه یو شان دي جوړل په یو نقشه باندې سرکاري نقشه ده او یو دغه شان په یو نقشه جوړل بره یو جوړ د سړک په غاړه. خو د سړک په غاړه چې د قیمت بسوي د هغې به قیمت په 6 لګوي او بره چې په اقل شانتي دیوالونه په کې هغه په 15 لګوي. دا ولې فرق دی؟ چې ځان په اعتبار د ځان سره قیمت یو دی خو چې د روډ په غاړه دی، جومات په خوا کې دی، اوبه په خوا کې دي، هر څه ضرورتونه دوکانونه په خوا کې دي، بل پسې بسو په ګاډو کې ځای راځي، عمر له په ګاډي کې ځای راځي. پوه شوې
او عمر چې په جمعات پسې به ګرځي عمر له چې کوم دی نو څو خطرات به وي عمر له به مشکلاتو کې اخته وي نو چې دوی نه هغه 5 لک روپۍ قیمت ته ودرېدی څو نو دا دار چې په اعتبار د ځان سره یو شانتي دي په اعتبار د چاته ګوري ملحقاتو ته ګوري بیا د دې دار قیمت سیوا ده دا دار نه نو چې د دار خبره ته دار سره تشبیه ورکړل نو دار خو چې کوم دی کنه هغه جوهر دی او دا ته چې کوم معنی حرفي وي او معنی اسمي دا جوهر دی که غیر جوهر دا تشبیه ست صحیح نه ده دا اعتراض وکړو او دا سوال ما دلته کړل جواب السؤال الناشئ من كاف التشبيه التي في قولك كقولك دار فإنه لما نقل ما قال ابن الحاجب فإذا المصنف هناك جعل ضمير في نراج الى المعنى بیا به اعتراض راغلی ظرفیت تشل نفسي نو ته فی به معنا اعتبار باندې کو او بیا وی چې الدار فی نفسه فی به اعتباری راځي و الدار فی نفسه نو د دې تایید نه یو اعتراض پیدا شو هغه اعتراض دا دی چې تایید صحیح نه دی ولې ځکه مقصود اصلي په دې مقام کې توضیح د معنی اسمي او نه حرفي ده او چې فی په معنا اعتبار شو او دار مذکوره په دې قول کې دا په آزاد معنا مقابل د معنا کې شو کنه او د معلومه نه دا خبره چې دا امور خارجه او حسیو نه ده هغه قائم بذاته پوشه به هغه قائم بذاته چې جوهر او قائم بغیره عرض نو دغه شان دي تقسیم کو په قائم بذاته قائم بغیره ته په معنا کې هم شي نو بیا خو بستا تشبیه منم کني نه منم کني څه نه منم نو دا سوال شو ښه څنګه په ذهن کې ټول شیزونه صحیح راځي په ذهن کې ټول شیزونه راځي نو په خارج کې جوهر راځي او په ذهن کې جوهر راځي د جواهر اراز دلته څنګه جوړه دا تشبیه د تاسو سره صحیح نشوه نو دی راغی په دې کنه پوه شوې چې دا تشبیه په دې جوهریت عارضیت کې نه د خدای بنده په احتیاج او عدم احتیاج کې څه کې ده ومحصوله ما قالوا كما ان في الخارج دا په څه کې ده په دې کې نه ده لکه دا معنا یو معقول اسمي دا مشابه د چا سره د جوهر سره په دې جوهریت کې په دې ذهن کې وې جوهر لټوم نه هغه به یا راز ذهن کې چې صحیح معنی ټول راز دي خو په دې عدم احتیاج کې لکه څنګه چې جوهر په خارج کې محتاج نه دی نو دا معنی اسم محتاج نه ده او داسې ده او څنګه چې عارض په خارج کې محتاج دی محل ده نو دا معنی څه حرفي دا محتاج ده چاته هغه طرفین ته نو په احتیاج کې جوهریت او عارض پکې ملټوا چې څنګه چې بل لکه مطلب د جعل به تشبیه صحیح شي لکه څنګه چې په خارج کې جوهر او عارض ده چې په دې ذهن کې هم جوهر عارض جوړ شي دا خبره ستا غلطه ده دا تشبیه دې لپاره ورکړی نه ده تشبیه سره الدار فی نفسه سره لپاره ویل دغه احتیاج او عدم احتیاج او یو شی ځان نه معتبر ول او د سره د اخر نه معتبر ول دا خبره ده دا مثال دې لپاره ورکړل تا مزغه خراب دي بس دین خبر خوړل شو ښه بیا دا غینه پس ګوره کما ان فی الخارج موجوده وشروش محصول کې لاول تشبیه ورکړي طالبہ په خارج کې دو موجود دي یو جوهر دی او عرض دی دا شان دي په جین کې دو معقول دي یو مشابه دی یو معقول مشابه دی دا چا سره د جوهر سره په عدم احتیاج کې او یو بل معقول له معنی حرفي غیر مستقل دی هغه مشابه دی د عرض سره په چا کې په احتیاج کې نو دې ترجمه ته کما ان فی الخارج موجودا قائما بذاته وموجودا سشه او دا اول موجود سره چې په هغه په وجود کې غیر ته محتاج نه ده نو که اجسام شو او دویم موجود قائم بغیره ده یعنی هغه وصف په تابع ده به د غیر هغه عرش شو لکه الوان شو لکه رنگونه شو بوشه هلکه سوال وکړه قائم بذاته ټکی دی غلط ده دا ماته سمه کې ذکر کړو قائم د مقام نه غیر او قائم چې په خپل ذات ورشي نو دلته قائم او مقام غیر دي ګوشه په خپل ځان پر قائم شو نو ځان پر څنګه قائميږي ځکه چې قیام د شی په شکل تقاضا د مغایرت کوي او نو چې مغایرت کوي نو پر شی او په ځان کې مغایرت شته نو څنګه قائم شي نو ما تاسو ته دا عبارت د قائم بذاته ویل خو مراد د قائم باندې عدم تابعیت لري سره د خپل ظاهري ترجمه مکو چې قائم بذاته وي مراد نه سره عدم كونه تابعا سو نو دغه خبره ما سوال جواب پدې کتاب پدې دغه کې کړل ښا کذالک لکه څنګه چې په خارج کې دا دوه شیان دي کذالک فی الذهن معقول په ذهن کې هم یو معقول له د لول ترجمه ته وښي یو په ذهن کې یو معقول له هو مدرک یو معقول له چې مدرک هو مدرک
څه دی ورپسې قصدن دا دی ومدرکن چې هغه مدرک قصدي دی یو او ملحوظ فی ذاته دی سره او ملحوظ الاول مدرک قصدن دی بیا ملحوظ فی ذاته دی بیا څه دی ورپسې ها يصلح صالح ها أن يحكم عليه وبه ده محكوم له صلاحيتهم لري او ده محكوم به صلاحيتهم لري ټیک شو او دغه ځای پورې بیا په سره اوس دغه خلاص او معقول یو بل معقول له اوري خو هغه معقول کې زده خبرې کوم لکه دلته اول موږ ویلو معقول هغه مدرک قصدن ویلو نو دویم معقول تسهیل دی مدرک تبعا التسهیل وتا ملحوظ فی ذاته نو دلته آله د ملاحظه د غیر د پاره شو او التسوي يصلح دلته فلا يصلح لشيء منه دا درې شزونه راوړو الته او دلته دا درې شزونه دلته چې دا مقابل دي دا درې شزونه سو الته په اسم کې څو خبره معتبر شي معقول ها دسي او معقول نو معقول خدا دون قدر مشترک شو هم مدرك قصدا دلته وي الته مدرك تبعا الته څه ازته خبره کوم ګوره ته چې زید قائمون وي د زید د معنا چي دا زید په افاده د خپل معنا کې چې ذات زیدین دي چا ته محتاج دي او ته چې سرتم یلبس دي د من د معنا دا من معنا ابتدا ده کنه نو خامخ استعقل ابتدا د څه شي د څه زیاده ابتدا خو شروع کړه نو یو دم مستازین دوه شنو غواړي د څه شي شروع ده د کم زینه شروع نو دا من دا ابتدا چې دا ابتدا د جنس د نسبت نه ده د ځان ده او نسبت څه غواړي طرفین او د زید هغه معنا د جنس د نسبت نه چې طرفین غواړي خوشي نو هغه مدرکون قصدن شو مدرکون سو او د دې د مدرک تم علم په زموږ راځي خو تبعا للغیر ده غیر څوک ده هغه طرفین کم یو دي ما منه الابتداء نه ما به الابتداء د کوم شی ابتداء ده سرتو من البصر دي کنه نو سرتو نه ده یو فعل او بل کوم شی او ما منه الابتداء ما هغه مکان چې چاغه بصر نو دا طبعا دا تابع ده داغه نه بغیر که هغه ونو دا به که هغه نو من ته خپل معنا نه درک او زید او قائمون هغه په خپل معنی په افاده کې چاته محتاج دي دغه یو مدرک قصدر شو دغه ته مدرکی قصدي وي دا دویم ته مدرکی سوی ما مدرک خدوانه ده کنه الذي ادرك معلوم مدرکته وي چې علم پستاره شي نو علم فراغ خو یو په علم کې غیر ته محتاج نه دی زه او سو او چې من چاته محتاج دی تاسو به یو دم دخلیل زین تراول چې دا د جنس د نسبت نه دی سره دی د دوه چیزونو منځ کې نسبت دی نو اته چیزونه غواړي بس اته چیزونه غواړي نو مدرکون قصدا شو مدرکون تبعا للغیر شو اخر درته څوک دی اقا طرفین دي چې کم دغه یو مبتدا به دی چې فعل یو مبتدا من هو دی چې مکان په ځان په دغه تاسو ترجمه وکړه بیا دی اول کې چې ملحوظ فی ذاته دی ملحوظ فی ذاته څه مطلب په د ملحوظ دی یعنی ملحوظ ال منظور نظر ته وایي څه ته وایي خو فی ذاته دن په ذات ته کې طرفین بل څه شته او هغه بل څه دی مقابل کې الا آلة لملاحظه غیری دا ذریعہ ده د ملاحظه د غیر څه مطلب غیر څوک دی ګستاد تاسو ته خبره کوم د فعل ته تای نوم ورکو مبتدا به دا مبتداون صيغه د مفعول چې تا راوړ دا د ابتداون نه تا صيغه د مفعول راوړی ده کنه نو دا مبتداون نه نوم چې چاته ملاو شو د صورت ته ملاو شو دا د ابتداون نه ملاو نشو ته پوښتنه نه کوم کنه یا او د دویم ته چې مبتدا منه د دې مکان نه شروع شو د ته د مبتدا منه تاولي وي د دې ابتدا د وجنه چې من نه دی په ځای لا بیا منتها به انتها د دې شی ده او انتهای په دې شی ده بیا مبتدا نه بیا انتها ټکه نو دا انتهاء او ابتداء دا وصفين دا صيغه مفعول چې دې وراله
دې سرت او بصرې ته دا د چا د وجې نه نو دا ذریعه شوه څوک ذریعه شوه د من دا معنا دا ذریعه شوه د چا دپاره د ملاحظې د غیر دپاره د ملاحظې څه غیره ملاحظه څنګه وشوه هغې ته نومونه میلاو شو هغې ته څه د ده د وجې نه او درېمه خبره یصلح اول صالح دپاره د چا دی یحکم علی به دی ولې ګوره محکوم علیه کې استقلال او محکوم به کې استقلال پکایي او دلته پکې غیر ته ضرورت شته نو استقلال پکې شته او په دې دویم کې استقلال شته چا ته محتاج دی ولې بیا وایي دا د جنس د نسبت نه دی او نسبت چا ته محتاج دي طرفینو ته نو چې طرفین ته محتاج شو نو په دې کې استقلال پاتې شو او لابد ده په محکوم علیه محکوم به کې د څه نه د استقلال نه ګور ما تاسو ته دواړه مقابلې وکړې چې هلته درې صفتونه دي او دلته څه دي درې صفتونه دي اوس دا خبرې خو تاسو ته ما د خپل ذهن نه تاسو ته وکړې دپاره د افهام ستاسو اوس ما دلته سوالونه جوابونه راغونډ کړي دي اورئ نو دلته ما داسې ویلي ګوره کذلک فی ذهن معقول و مدرکون بیان د توضیح د معنیانو د جوهر او د عرض دلته مې عنوان ورکړ دی هلکه دا جوهر او عرض دا که نه چې تا مشبه به ګرځوله تا نه کما ان فی الخارج خارج کې لکه څنګه چې په خارج کې څوک دي دوه موجودین یو جوهر دی او عرض دی توضیح دی چې موجود په دوه قسمه دی یو خارجي دی او ذهني دی موجود خارجي قد لا يحتاج في وجود الى محل كلمه انت محتاج نه وقد يحتاج اول جوهر دی دوی عرض دی ټیک دی کنه او موجود ذهنون کله په دې چې په خپل تعقل کې غیر ته محتاج نه لکه پوش غیر ته محتاج لکه مفهوم د نسب شو پوش به او نو دغه شان دي په ذهن کې دوه قسم معقول دي څنګه په خارج کې دا دي انت خبره مې کړل خلاص دې څه نشته الکه بیا مې بیان کړل باین فائد زیات مدرکین بعد قولی معقولون تا مدرکون رسل مدرکون ولي سوال دا دی معقول و معقول بیا یو مدرکون چې معقولون دی نو مدرکون خو اوري ما جاء في الاخره ته مدرک وایي نو ذکر د مدرکون سید جرجانی پس د چانه د معقولون دا سره لغو بلا فائده دې ته استدراک معقول ستو ما جاء في العقل او ما جاء في العقل مدرك نشي ها نو بس معقول بیا مدرکون سره ولي ودا چل کې بیان زیات مدرکین بعد قول معقولون کنه دا سوال وکړل موږ دا غي دا وایو چې معقول مستعملي صرف په کلیات کې څه کې دا مدرکون ولي وي او مدرک استعمالي کې په جزئیات کلیات دوانو کې نو که په معقولون کې اکتفا کړی نو خلک بداوي چې دا صرف په کلیات کې چلیږي اوس پوه شئ او پوه شئ او معنا اسمي کله کلی وي د انسان معنا ما ته ګوره کلی ده کنه او زید هم سم ده کنه دغه معنا کلی ده که جزئی نو دا معقولون دی له زید د معنا ما تاسو نه معقول بچا کې چلیږي نو د زید معنا کلی ده که جزئی نو مدرکون ته ضرورت نشو پسې لاشه بیا ګوره جی قصدا مدرک دا خو د مدرکون فائدہ شو قصدا ملحوظا فی ذاتی الاول ترکیب قصدا الګا دا قصدا ولی منصوب دی د مدرکون نه بعد مدرکون قصدا ترکیب ته ما دا ګوره دا قصدا ولی منصوب دی اور دا اصل کې ادراکا قصدا دی سره نو دا قصدا صفت دی د بار د چا دی دا اور ادراکا قصدا یعنی ادراکا قصدیه ادراکا څه نو بیا هغه نو دا قصدا دا هغه ادراکا مفعول مطلق د مدرکون لپاره څو نو بیا هغه موصوف حذف کو او صفت دغه په ځای قائم کو نو دا هم څه مفعول مطلق څو مفعول مطلق ولا مفعول مطلق واحد وي چې فعل مذکور مشتمل په ده باندې مدرکون په ادراکا مشتمل په ده نه مشتمل ویجی او دا خبره ستاسو سم ده هغه په ادراکا دلته د ادراکا په ځای راغلی دا چا اصل کې څو ادراکا نو دغه په ځای راغلی او چې هغه د چا په ځای راغلی هغه چې څو هغه مفعول مطلق نو ته څه شو دغه په ځای شو پوه شئ کنه شی په او زين ترار استاسو خبره پوه شئ کنه پوه شئ او دا ملحوظا فی زیاده صفات ثانیه د ادراک لپاره قصدا څه صفت اول وای کنه یار وای او ملحوظا داخل ادراک د لپاره څه شو صفت ثانیه شو خلاص بیان د وجود سره ما ته ګوره ستاسو خبره کوم د خلک حرف تشبیه وروړي
او تا حرفین د تشبیه دو د تشبیه راوړي اوري څنګه راوړي یو د کاف راوړل کما یو د بیا کذالک راوړل څه راوړل یو به راوړ یار دوه دی ولې راوړ خوش یو جواب ته دی دا دی کنه چې دا راوړل د پاره د تاکید د پاره د چا تاکید نو سوال په تاکید خاصه خلک نه کوي تا کو بلاغت ویل تاکید خلک کوي چې مخاطب یا شاک وي یا مخاطب منکر وي نو دلته خو عام خلیوزین دي نو تاکید ته ولې راوړل وای جی همیشه دلته د تاکید د مازق محتاج ذکر شوم چې همیشه مشبه مخکې مشبه به رسوي او دلته مشبه به مخکې ده کمان فی الخارج موجودا ها څنګه چې په خارج کې موجود ده قائم بذاته ده دا مشبه به ده نو دغه مشبه به مخکې کړل نو د تقدیم د مشبه به نه چې کوم نقصان راته خلق زید کل اسد نه وي نو مشبه مخکې کې مشبه به مشبه مخکې کې مشبه به رسو کوي او تای چل کړل ځکه کمان د خارج کې دا دغه شان دي دا نو مشبه رسو کوي نو دا غي چې کوم نقصان راغی دا غي جبيره وګرځوله دا تاکید ذکر وکړو یو جواب اوري کنه اوري یا د څه وای دا یو د تشبيه لپاره دی یو د کمال تشبيه لپاره دی چا لپاره او عرش کې کمال خلق څنګه یو علمي یو کمال فی العلم یو صحیح یو په شي کې کمال یو ډاکټري یو کمال په ډاکټري نو دا کمال دی نو څه نقصان هونه کوي کنه پوه شي کنه شوی اوري لیکن زبر تاسو خبره کوم دا ما په کتاب کې نه دي حضور ته چې دې خبره ته هیڅ ضرورت نه سوال د تسلل نشته څه اصل کې د تشبيه دوه طریقې دي یو په کاف سره تشبيه تنها کنه لکه زید کله اسد نو د به یو تشبيه کړو او زه تاسو ته ترجمه کوم زه د دین او زما بل ځای کې خبره کوم خو دلته هم به کاف هم به کذالک کوي په ځینې ځای کې به کاف او کذالک دواړه هي زه ته څنګه چې زمونږ دا مدرسه څنګه چې زمونږ په دې مدرسه کې ګوره دا مشبه به څنګه چې دا څنګه دا تشبيه ته باید کنه څنګه چې زمونږ په دې مدرسه کې تکمیل شته څو دقه شانتي په اګوړي کې هم څو تکمیل شته دقه شانتي دا کذالک شو نو دلته یوازې کار کوي ګوره چې کله تشبيه په دې عبارت سره دي کې په کاف هم کذالک وي دي کې نه کمالون نشته او نه به څو تکرار شته دي کې تکرار شته لکه څنګه چې زمونږ په دې مدرسه کې تکمیل شته دقه شانتي لکه څنګه کما دقه شانتي کذالک په کوم ځای کې په اګوړي کې مشته نه ما دقه جواب ورکړی ها او نقول چې ایراد د کاف په تشبيه ثم ایراد كذا تعبير متعارف في العرب للتشبيه بين شيئين وشيئين فهما وان كان في صورة اداتان لكنه في المعنى في حكم اداة سواء واحد ده بكتاب كتاب ده ماسخ بالزين كده بيان قولي ملحوظا في ذاته الک تا د مدرک قصدا نرست ملحوظا في ذاته تسزو ولا څه مې مګن تاسو چې مدرک قصدا ندرست بیا ملحوظا في ذاته ولې وي دغه جواب کوم ښه پوښې به ظاهر خدا راځي دا بس ده پوښې وایي دا د حرف ته وستو د پاره دا کړی چا په اصل کې ذکر چې د مدرک قصدا نو وي نو د قصد دوه معنی دي څه معنی دي کم قصد د مدرک راکې قلم د مدرک چې ته قصدا وې مدرک قصدا دې قصدا دوه معنی یو دغه معنا د بعین لحاظ فی ذاته لحاظ فی ذاته کدا معنا د دې رستو ملحوظا به فزول د قص یو کوم معنا ده یو لحاظ الشيء فی ذاته پوښ دویم معنا د لغوي توجه الى شيء بنوع اراده توجه الى شيء بنوع اراده او دا توجه الى شيء دا په اسم کې معنی اسم کې مشته او معنی حرفي کې مشته نو کې اوس که شاته څوک دا معنی والی نو بیا به دغه په ځای شته په دې کې خدای معنی اسم ممتاز نه شو د حرف نه نو ذکر رسول ملحوظا فی ذاته وي اشاره کړه
چې دا قصدن په دې معنا باندې مالا دا قصدن په دې معنا باندې والا دا ملحوظا فی ذاتی دا قصدن نرسته وي یا روایه کنه دا قصو معنی دي د یوې معنی نرسته ملحوظا بیا فضول دي کومه معنا دا اول نه ځکه غیر لحاظ شی فی ذاتی دا معنا ده ملحوظا په سره وي خو یو معنا د قصدن سو معنا عامه ده سره څه معنا ده قصد او توجه شيء بنوع ارادتين او دا بچا کې متحقق ده او دا موږ له په معنا اسمه کې موږ له معنا اسمه کې پوری د دې اختصاص شته دا معنا حرفي کې مشته او موږ له کومه معنا پکار ده چې اختصاص یې بده پوری نو دې اشاره وکړه په دې ملحوظا کې بس قصدن چې قصدن دا معنا واره ما قصدن نسو دا معنا ده ټیک شو دا ټول خبرې یاد ساتي ښه دا دشته ځان ګوري او دا صالح دی دغه تلاش اوس ان يحكم عليه وبه خوش کنه شي دلته یو سوال تاسو ته کوم چې تا یسند الیه یسندیه ایونه څو يحكم عليه به یسند الیه خوش دا سوال لخوا او مشهور په نوحاتو کې مسند ده کوم محکوم لري کوم دي نو دا ولې تاسو وګورئ اوري کنه اوري او بل نقصان به کېدای چې يحكمو دا جمله انشائیه ته شاملېږي الته حکمي الته مسند مسلې خو يحكمو نه او خبره خو زمونږ عامه ده یا روایت کنه نو څه پکار ولته یو د دې فن سره لفظ یسند وبکارو او بل د عدم شمول انشائیه ته نقصان کوي اگر دته نه شاملېږي او تاسو به دا غینه څه کوي دا غینه به جواب وګورئ ښا د يحكم علينا مدقه يسند لذات المراد ده ذکر د خاص مراد نه بیا وی چې دغه مراد خبره خو جوړه شو خدا تعبیر دی ولي وکړو وې کنه پوښښ کنه شی به دا تعبیر دی ولي کو وې ګوره چې ځکه چې دلته نه معنی اسمي او معنی حرفي کې کوم فرقونه اعتباري معقولات دا معقولاتي فرقونه دي څه دي یعنی عقلي غو فرقونه دي نو په دې کې ماقا اصطلاحات استعمال کوي په معقولات کې استعمال اسوب دي يحكم عليه محكوم عليه محكوم به نه وي دا هغه اصطلاحات ذکر استعمال پوښښ کنه شي اوس یو بل سوال تاسو ته کوم اوري چې دا مدرکون قصدن دغه مده ګوره تو مقابله د معنی اسمي معنی حرفي کېږي نو دا مدرکون قصدن خو په فعل کې مشته چا کې شته اوري دا ملحوظ فی ذاته مدرکون د دو صفاتونه ته د معنی اسمي لپاره وایي څه لپاره معنی اسمي نو دا خو پوښښ کنه شي او بیا وې چې دا دوه په کې نه یسته ان يحكم عليه به دا خو دا موږ د هر سره مقابله کوو کنه چا سره فعل خو موږ نه ویس کنه نو دا دو صفاتونه دا په فعل کې شته کنه کم یو قصدن او ملحوظ فی ذاته سره دې چې دا يحكم عليه دا به په کې شته او يحكم عليه په کې نشته ما به سوال ته پوره شو نو بیا په کار ده چې دا دوه صفاتونه په اسم کې شته په فعل کې شته نو فعل دې کې هم بیا هغه محکوم علیه شي کنه بیا ولې تاسو وایي چې هغه به صحیح سوال ځان خپو بیا ته وایم ټول سوال څنګه کوم دا خو قدر مشترک دی ما بین د فعل او د اسم کې دې سره موږ د حرف سره مقابله کوو فعل خو نو باسو نو چې فعل نو باسي نو دا رستو دا خبره دوانه په دې فعل کې مشته معنا فعلی کې نو بیا رستو وکړه چې کوم شی ته مرتب کړل لګم یو ها یصلح دا تر نه نو د دوانو به کنه نو په کار چې فعل دوم محکوم علیه شي بیا کنه ځکه چې کله مدار د شی وي نو شی به وي مدار د شی چې وي د محکوم علیه والد صلاحیت د محکوم به والد صلاحیت وجه صدا دا ادراک قصدی او لحاظ فی ذاته دا ده دا په معنی اسمي کې معنی حرف فعلی کې دوانو کې شته نو چې کوم شی په دې مرتب دی چې هغه سره کون صلاحیت د بر د محکوم علیه او د به حالانکه په فعل کې محکوم علیه جوړ دی شي د دې نه ز سلور جوابونه کوم ها اول جواب دا ده
چې واو په یحکم علیه کې به کې واو په معنا د او نو دا قصه څه شو منعت الخلو شو او منعت الخلو کې جمع جایزي نو چې محکوم له محکوم به په ځواني لکه په معنا چا کې اسمی کې او یا دې کې یوي لکه بچا کې په معنا فعل معنا فعل کې لکه ته دماغ یو کار کوي تاسو کوم ځای کې مشکل دي نو څه مې راته وایي او معنی الجمع معنا لګوره معنی الجمع استه شي یا حقیقیه استه شي ولی دا دوانه په اسم کې د محکوم له محکومي د دوانه شقونه په اسم کې شته نه نو معنی الجمع جوړیږي او حقیقیه جوړیږي نو کومه به جوړه او معنی الخلو کې چې جمع جایزي خو دوانه پورته کېده نه راوایي نو په اسم کې دوانه شمه دي او په چا کې او په حال کې یو بس کافي دي یو جواب داده یا دویم جواب داده ګوره دا موږ په اعتبار د ذات سره خبره کوو چې دا دوه خبرې په چا کې په اعتبار د ذات سره نو هغه به محکوم علیه محکوم به هم جوړیږي او فعل هم په اعتبار د رساله د محکوم علیه دی لکه څنګه چې محکوم صلاحیت صلاحیت د پر د محکوم به دی په اعتبار د ذات سره لیکن ته په نحو کې یو خبره دینه همیشه اوري وای دا فعل نه دی د ګیرستو وای د وزن د دې لپاره چې د مسند وي نو کله مسلمان کو لازم مش خلاف د وزن څه مطلب یو خبره دي چې د ذات په لیاز باندې بګي دغه صلاحیت وي نو د ذات په لحاظ په دغه د محکوم علیه صلاحیت مشته خدا بیا من محکوم علیه کولینا دا د وزن دغه د وزعان يكون ابدا مسندا فلو وقع مسند الیه لازم خلاف الوزن د وزن په خلاف راشي نه چې دا شان د استعداد نه خلاف راشي استعداد په کې دوه نشته څو جوابونه شو پوه یا وایم چې د کینه مړه فعل کې محکوم علیه دی کنه په اعتبار د معنا تضمنی سره حادث د فعل په معنی دي کړی کوم معنی یو معنا صدا مطابقی ده ای کې درې څونه دي نسبت پکې ده زمان پکې ده عدد پکې ده البته نسبت راغی محکوم علیه جوړ نشو حکم یو هغه حدث ده کنه نو په کې صلاحیت ده کنه په اعتبار د چا سره نو په فعل کې ما په اسم کې صلاحیت دوه صلاحیتونه شته په اعتبار د معنا سره مطابقی سره او په فعل کې شته په اعتبار د معنا چا سره د زمونی سره نو نفي په کې شته کنه ما صلاحیت استای صالح دی وی دویم ده کنه څو جوابونه شو څلورم جواب دا دی چې دلته دا خبره د اسم او د فعل د حق د مقابله ده دلته فعل بګي د فعل ته د نه کتلی چاته نه کتلی د چنګ د معنا اسمی دا فی نفسه ټکه د تام تاسو کومه دای په دې دغه کې ولې د فعل د اخراج د بار غیر مقترن ټکه وي غیر مقترن ویل هي صرف فعل وته لګنه دا فی نفسه ټکه په دې کې د اسم په تعریف کې دا د فعل د اخراج د بار د چیز د اخراج د بار هر د بار ده او دا فی نفسه او فی غیره د استقلال عدم دا خبره د چا د بار کوي د هر په مقابله کې نو ګدلته کنه که دا فعل ته نور زی نه دی ورزي ایسر زما کار نشته لازم جواب شو سلورم دې تور سم او مدرک او معقول او مدرک طبعا استدلال په دې کې مې د شپږ صفحې قلم را